السلام علیکم. نن درته یو څو واقعیات وایم او هغه چې ته دا کړی یو بل سره ملاو کې نو د ملک تصویر واضح شي. یو خدا دا چې عمران خان پرون په اډیاله جیل کې د صحافیانو سره څه گفتگو کوله، په هغې کې هغه دوه ډېرې اهم خبرې وکړې. یوې دا ووی چې زما هیڅ جلدي نشته د بهر راتلو، او دویمه دا ووی چې د دې حکومت سره صرف 2 میاشتې دي. دا بیان چې کله بهر ریپورټ شو نو حکومت کې پریشانی رااله چې عمران خان دا په څه وجوهات وایي چې زموږ د حکومت صرف 2 وجې دي. بیا په اسلام آباد کې یو د علماو مشایخ کانفرنس و، هغې کې ډېر ښکلې گفتگو شوه، د ټول ملک نه سرکاري مولیان راټول کړي وو او هغې کې آرمی چیف صاحب هم خپلې خبرې وکړې. او د هغې نه پس چې کله وزیر اعظم میاں نواز شریف خبرې کولې نو هغه دومره صفت وکړو چې اوس په سوشل میډیا پسې خندا کوي چې صفت خوشامند، چاپلوسۍ او پالش ته ورسېدو. بیا ډېر ښکلې کانفرنس و، خو دا کانفرنس ټوله مزه یو تصویر خرابه کړه چې یو فراډي مولا شف چې کوي هغه خلک چې ټیکۍ په شف باندې، هغه کس چې کم اقرار الحسن د هغه ډرامې بې نقابه کړې وي په فرنټ کې ناسو. نو دومره اهم کانفرنس کې چې داسې فراډیان راولې نو دا کانفرنس ټول مقصد ختم شي. دریم کار بیا دا وشو چې پرون په مختلف یونیورسټیانو کې د بنګلادیش په شانتې د جدوجهد او د فرسوده نظام نه د ځان خلاصولو دپاره طالب علمانو پریس کانفرنس یې وکړې، جلوسونه یې ویسته او د هغې نه فوري پس بیا یو لیټر سرکولر کیږي په سوشل میډیا باندې چې دغه یونیورسټیانو وایس چانسلرانو ته حکومت یو خط ولیکو چې کو د حسینا واجد او د بنګلادیش په شانتې کم طالب علمان احتجاج کوي نو هغه فوري د یونیورسټیانو نه وباسي. دریم طرف ته بیا دا چلو شو چې په بنګلادیش کې د عوامي انقلاب نه پس چې حسینا واجد وتښتېده نو هلته یو ډېر عجیبه حکومت جوړ شو. یو ډېر نیکنامه سړی محمد یونس د عبوري حکومت سربراه شو، خو ناشنا کار دا شو چې په کابینه کې نه یو فوجي واغستو او نه یو سیاستدان واغستو. په کابینه کې هغه بهترین کسان واغسته چې کم انټلیکچوال ذهن والدي، هیومن رایټس والدي، اکانومي والدي، او دوی پکې هغه طالب علمان هم واغسته چا چې دا ټول جدوجهد کړی او خپل عوام یې د فرسوده نظام نه خلاص کړي. نو ته چې دا ټولې کړی ملاو کړې او بیا د دې حکومت دا ګبراهټ وګورې نو دوی ته یقین دی چې نور د عوامو د صبر پیمانه لبریز شوې ده او څه اني ټایم دا خلک د بجلی بیلونو د تباهۍ د لاسه، د مهنګایۍ د لاسه، بېروزګارۍ د لاسه راوتی شي او هغې کې به هم بیا لیډر نه نو چې د کم احتجاج لیډر نه بغیر عوام راچوت شي هغې ته بیا نه ادارې ټینګې دي شي او نه حکومتونه. نو الله دې زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي چې پرامن احتجاج وشي او موږ د دې فرسوده نظام نه خلاص شو، حقیقي نمایندګان راشي چې کم د عوامو د مفاد سوچ کوي، د غټو خلکو د مفاداتو سوچ نه کوي، د خاص ادارو د مفاداتو سوچ نه کوي. دا ټولې ادارې د عوام په ټیکسونو په پیسو چلیږي نو چې عوام پکې تباهي او دغه ټول خلک په مزوي نو دغسې نظام ختمول پکار دي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن کوئ او چې کومه ویډیو مو خوښه شي یا دوستانو سره شیر کوئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.